3000 درجې نی تیر کړی نو زما دو ملګري دي هغوی ما ته ویلي دي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په ایښه ملاقات شوی دی زه یې پېژنم او دلته یو امی کس دي 7 ځلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په ایښه ملاقات شوی سلام چې روزه مبارک باندې کړي نو بزرګان وی چې نبی علیہ السلام جواب راځي بالکل لیدل کېږي نو ما وی که نه دا کله ناکله دا څه او چې ته وایې چې په خپل قصد د دې اختیار سره د الله پیغمبر سره ملاقات کوم نو دا چې 3000 درجې تقوی کې د ولایت درجې د ولایت زما په دماغو کې 1 لاک دي څونه دي 1 لاک درجې د ولایت دي د درجې د ولایت کې چې سره خو اکثر زمونږ خبرې کېږي ګپ شپ هم لګوو مذاق هغه په خپل ځبانې یا خبرې تعلقات خو مفتي صاحب دا خبره کوي چې یو سړی دی هغه د ولایت 300 درجې 300 درجې وغیره دې ته ورسي نبی صلی الله علیه وسلم مخامخ لیدلی زه هم چې ولایت خو د ټولو نه ښه په تابعینو کې به زه هم زیات پروت د صحابو خو هم د الله رسول لیدلی خو بیا هغې ته نږدې د تابعین چې کوم د صحابو نه وروسته باید هغې د الله رسول لیدلی وی که نه داسې مخامخه او وایي چې بیا په دې جومات کې دا زمونږ یو پلانکې ملګري یا 2-3 ملګري ما ته معلوم دی چې هغې د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي دا لیدلی دی په ویښه باندې لیدلی دی نو دا د تعجب خبرې دي چې د یو عام انسان زویم که د پټي او زمیندار هم وي د هغې هغه ذهن هم نه مني ټیک ده په خوب کې سړي ته نبي وسلم راتللی شي خو چې کله په هغه خپلو صفاتو وویني نور په ویښه باندې د الله رسول صلی الله علیه وسلم څوک نشي لیدلی دا خبرې خطا دي د شریعت د لحاظ نه نو باید الله سبحانه وتعالی دې زمونږ د علماو له توفیق ورکړي چې حق ووایي دا خبرې د الله رسول صلی الله علیه وسلم د هغې نه وروسته تابعین راغلي دي کره علما راغلي په دې عالم کې چېرته یو دا خبره نه ده کړې نو څرنګې دا خبره د سړي ذهن ته کوزه شي وغیره دا د قرآن او سنت خلاف کارونه چې د خلکو شروع کړي الله